الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. سورة الفرقان آية نمبر 73. بل صفت ذکر کیږي غالباً چې دولسم صفت ده. هغه دا چې د الله نیک بندګان چې کوم دي خصوصي بندګان هغه چې الله جل جلاله د طرف نه کله هم څه نصیحت یا ښوونه وشي الله جل جلاله د کلام آیاتونه د هغو مخکې ذکر شي، دین د هغو په مخکې ذکر شي، جنت او دوزخ ذکر د هغو په مخکې وشي، الله جل جلاله د وحدانیت او توحید ذکر د هغو په مخکې وشي. د هغو په دوی باندې د دغه آیاتونو نه رستی د دغه نصیحت نه رستی دغه نصیحت باندې هغوی ړانده او کاڼه نه تېرېږي، بلکې په هغې باندې غور او فکر کوي. کوم نصیحت چې وشي په هغې باندې غور او فکر کوي. عزتمند مسلمانانو په دې معاشره کې په هر ځای کې په تمام دنیا په انسانانو کې څه کسان داسې چې هغوی باندې نصیحت عمل کوي، اثر پې کوي، چې هغوی په قرآن ذکر شي هغوی باندې اثر وکړي او فوراً د هغوی توجه عمل طرف ته شي چې اوس په دې باندې دوی څه ناڅه عمل وکړي او دا فکر د دوی شي چې دا زما په عمل کې به څنګه راځي دا خبرې. ځان قسم هغه دي چې هغوی باندې د دې خبرو ته اثر نشته، هېڅ اثر پرې نه کېږي که د هغوی په مخ کې هر څه بیان کړي نو په هغوی په زړه باندې څه اثر نه کېږي. الله جل جلاله زموږ په هغه نیکانو بندګانو کې شامل کړي کومو باندې چې د الله کلام اثر کوي. قرآن عظیم کې الله تعالی دغه کې فرمایي چې الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، کله چې د دوی په مخ کې د الله جل جلاله یاد وکړی شي نو د دوی زړونه ورپېږي، اثر پرې وشي اثر. او بعضې داسې دي چې هغوی ته وایي ځانه چې څومره ویلی کېږي هېڅ پروا نشته، د هغه په زندګۍ باندې هېڅ اثر نه کوي. دا د زړونو فرق دی، د زړونو تبدیلي ده چې یو زړه چې دی هغه اثر قبلوي، د بل زړه اثر نه قبلوي. عزتمند اثر دا د ګناه وي، څومره چې ګناهونه زیات کوي نو د هغه زړه تور شي، چې زړه تور شي نو د هغې باندې د دین خبره، د نصیحت خبره، د قرآن خبره، د پیغمبر خبره دا بې اثر نه کوي. ته د ځان خپله یوه دنیا ذهن کې چلېږي او خاکه جوړوي، په هغه باندې ځای روان وي. که چېرته یو کس ورته وایي چې د الله رسول خبره کېږي د دې خبرې اثر نه وي، قرآن بیانېږي د دې خبرې ذکر اثر خو نشته، قرآن ته ناست دی، ذکر ته ناست دی، بیان ته ناست دی، هغه شان اثر نه وي. بلکې زه تاسو ته وایم چې ډېر کرته په دې ویونکي باندې چې وایي په خپله په هغه باندې اثر نه وي. تعلق د دې د زړه سره دی، الله جل جلاله زموږ ستاسو ډېر نوراني کړي او زړه د الله په زمین نرم کړي. بعضې کسانو زړونه سخت دا د ګناه په وجه باندې سخت شي، بعضې کسانو زړونه نرم وي، دا د الله د طرف نه دي او د ګناه اثر دی دا
او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د بدبختۍ څلور عوامل دي. کوم انسان چې بدبخت دی الله موږ تاسو ته وساتي. موږ د الله په مخلصانو کې شامل کړي. بدبختۍ څلور عوامل دي. د سترګو وچوالی دی چې دغه د الله د یېرې نه ژړا نه ورځي، خپل په ګناهونو باندې ډېر ځاړي. د ده په سترګو کې حیا نشته، دا د بدبختۍ علامه ده. دویمه علامه د بدبختۍ چې دا د زړه سخوالی دی. تاسو منځلي اکثره د الله والا په مجلسونو کې ناستې، ډېر د علماو مجلس کې ناستې، په هغې کې ډېر کسان داسې چې هغوی باندې خبرې اثر کړي، هغوی سترګې نه اوښکې ځي، او ډېر کسان زما په شان هغه څه وي، دا کسان یې مات بلکې اثر کوي. یو بیان کېږي، یو خبره کېږي، څه باندې اثر کېږي، په څه باندې اثر نه کېږي. څه د بدلون ذریعه جوړېږي او د څه د بدلون ذریعه نه جوړېږي. خبرې خو یو شانې شي دي، اورېدل یو شانې دي، لیکن په ده باندې چې اثر نه کېږي، دا د بدبختۍ علامه ده. الله دې زموږ ستاسو حفاظت وکړي. د دې لپاره ذکر زیات پکار دي چې زیات ذکر کړي او د ګناهونو نه استغفار کړي، توبه وباسي. شته ګناهونو توبه زموږ نظام ساتي. د دې سره د ذکر سره بار بار زړه ومینځلی شي، پاک شي، نوراني شي، په دې کې نور راشي. دې باندې د الله نوم اخیستو سره په دې باندې اثر کېږي. څومره نیک د دین نه لرې کېږي، زړه سختېږي، څومره دین ته نږدې کېږي، زړه نرمېږي. او د دین قبلولو ته خبره چې واوري داسې تږي ورته چې اوس ما پرې عمل وکړی، داسې یو خبره مې واورېده چې په هغې مې عمل وکړو، تږی دې خبرې پوره کېدو ته. صحابه مو چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د خولې مبارکې نه کومه خبره ووته، نو هغه به یې فوراً په عمل کې راویسته، بلکې تږ خوشحاله به شو چې ما دپاره څه جنګ دی. یوه زبردسته خبره راغله چې اوس موږ به زموږ په عمل کې به نوې خبره راشي، الله به زموږ خوشحاله شي. تاسو ماته ګورئ. دویمه علامه څه ده؟ د زړه سخوالی. دویمه علامه د زړه سخوالی دی. درېیمه علامه چې ده د بدبختۍ، هغه اوږده امیدونه دي. تاسو له اوږده ساتلي دي، پسې به دا کار وکړم او په دې پسې به دا وکړم، او دې نه چې روزګار شم بیا به دا چل کوم، دا چې وشو انشاءالله چې دومره کار وشي بیا به پسې داسې چلېږي، او دې پسې به داسې چلېږي. کام که 3 کاله په دې کې لګي، دا به انشاءالله هغه چل کوم، انشاءالله به سره وموي. خو امید د دې وجود دی په دنیا کې. اوږده امیدونه د بدبخته شریکان دي. مسلمان سړی فوراً مرګ ته تیار دی. نن اوس دی د هره شپه خپل آخرونه ګڼي. هر ملک چې کوي نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي صلي صلاة الغرب. تاسو چې هر یو لمونځ کوئ، دا لمونځ خپل اخرنی ګڼئ، چې بیا بل لمونځ خدای خبر چې موقع ملا شي یا نه شي. بل لمانځه پورې به زه ژوندی یم که نه، بس دا مې اخرنی لمونځ دی چې نو څومره چې نیک بنده دی د هغو امید کم وي، او څومره چې بدبخته کېږي هغومره د هغو امیدونه زیاتېږي. څو علامې شوې؟ درې. څلورمه علامه چې ده نو هغه د دنیا حرص دی. د دنیا حرص دی چې په څه طریقه دنیا زما لاس ته راغله، په څه طریقه دنیا ډېره شوه. په دې 24 ګنټې دا حرص دی چې دا دنیا راغله زما الله اکبر. او دا څیزونه چې دغه جګړه هم ده، ګوره د ګناهونو جګړه ده، اوږده امیدونه، او سړی به په حال کې ښه برابر وي، خو دا به ناجایزه کوي د راتلونکي وخت لپاره پروګرام کوي چې دا خو اوس څنګه خو سړي په کارېږي، یو وخت وروستی راځي واړولی به کار شي، په راتلونکي وخت کې په کارېږي که نه. دا د اکثر د اوږدو امیدونو د لاسه ناجایزه کارونه کوي، یا د دنیا حرص د لاسه ناجایزه کارونه کوي، یا په هغه باندې څه خبره اثر ونه کړي. ډېره خبره اورېدلې، قرآن اورېدلی، ما تاسو ته عرض کړی، بله مو چې قصه بیان کړه چې وهب بن منبه د جهنم باره کې ذکر وکړو، بېخوده شو، غله وچاود، وفات شو. صحیح ده که نه؟ او وهب بن عبدالله، او زموږ ستاسو جنت او دوزخ دا ټول د ذکر
شي قرآن کې چې څه خبرې وي ټولې دې ذکر شي موږ د خپل د زړه کیفیت وګورو چې زموږ څه حال دی موږ باندې څومره اثر کوي الله اکبر کبیرا نو دا هغه دومره سخت شي چې په چا باندې پوهېږي نو په انسان باندې نه پوهېږي په چا باندې ترس نه راځي په مظلوم باندې ترس نه راځي نو الله جل جلاله د خپلو نیکانو بندګانو دولسم صفت دا ذکر کوي چې دوی ته چې کله نصیحت وکړی شي نو دوی په هغه باندې ړانده او کاڼه نه تېروځي بلکې په هغې باندې غور کوي د اورېدونکي او د لیدونکي په شان غور کوي هلکه خبره وشوه دقه ته پاتې شوه نو لکه مثال په طور تاسو ته به یو درس خبره وکړو دلته ډېرې خبرې وشوې د عمل لپاره او په دقه ځای نه چې پاڅېږو موږ ته دا بهر نه یاده ده چې څه چل کول غواړې څه چل نه کول غواړې بس په پخلی په خبره چې څه وکړو که نه پاتې شو او بعض یو کس د دې ځای نه پاتې او په دې اراده باندې چې ما کومې خبرې واورېدو دا زموږ د عمل لپاره کومې خبرې وي او دغه باندې به عمل څنګه راځي کوشش وکړو هغې کې یو بل سره مذاکره وکړو دغه فرق دی دغه فرق دی چې کومو کسانو باندې نصیحت د الله آیاتونه اثر کوي ذکروا بآیات ربهم کله چې د الله آیاتونه د دوی مخکې بیان کړی شي د الله آیاتونه د دوی په مخکې بیان کړی شي لم یخروا علیها صما وعميانا دوی په هغې باندې ړانده او کوڼو په شانې نه تېروځي چې د ړانده او د کوڼو په شانې واورېدل چې نه څه اورېدل دي او نه څه لیدل دي مطلب دا چې عمل سړي اراده نه وه نو دا خو د ړانده کوڼو په شانې تېروي بلکې د اورېدونکي د لیدونکي په شانې د غوږ کې دي دا څه د ریفریشمنټ لپاره خبرې نه وي چې ټایم کې پاس کوي یا خوند کوي یا مزه کوي بلکې دا زموږ د تمام د آخرت د زندګۍ سوال دی د قبر سوال دی د قیامت پر ورځ د الله مخې ته د پیش کېدو سوال دی څه ګپ خو نه دی چې دا په موږ باندې څه وکړي دا زموږ د زندګۍ بدلون راولي کومې خبرې زموږ په عمل کې نه راځي د هغې باره کې تپوس وکړو چې ولې نه راځي د هغې باره کې مشوره وکړو د هغې باره کې کوشش وکړو د هغې باره کې دعاګانې وغواړو د الله نه بقوس من عارف كم تصدر چې قرآن عظیم تلاوت وکړو کنه روزانه علم اوس وما په خیال باندې 50% خلک مکه 50 باندې کوي داسې وایي کنه موږ تپوس وکړو تپوس ورغی قرآن ته غلط دی هغه چې کم سے کم 2 روپۍ یا 2 روپۍ زیات خرڅ چې دی هغه تلاوت روزانه چې کوي هغه مسجد کې ماشاءالله جزاک الله هغه خپل وظیفې به هم پسې نه حسابوي تلاوت ساتل دی ما ته ورګل نه دی هغه 2 روپۍ نه خبره پوهېږي هغه څو روپۍ دی هغه 200 روپۍ دی وظیفې به هم پسې د قرآن تلاوت باقاعده چې کوم ستا تلاوت دی روزانه ما چې کوم الله رسول 50% دی اوس دا 50% چې نه وي نو د باره کې دوی فکر من کېده پکار دي که نه دي پکار چې اخر زه څه شته مطلب زه به کله یم ما پسې به کوم داسې وخت راځي دا خبرې په ما باندې اثر ولې نه کوي زه صرف اورم او د ړندو او د کڼو په شان تېروځم نعوذ بالله په دې وعید کې خو نه یم راغلی او زه د قرآن 2 رکعو تلاوت نشم کولی سره د دې چې ما ویلی دی اما عرض کړی چې کومو کسانو نه یې ویلی نو هغوی شروع کړي خدای دې کړي چې الف با ووایي او تر مرګه پورې د الف با د مخ نه دلته وانه وښودله مرګ راغی بیا به ته هم الله د قرآن تپوس نه کوي لیکن جواب به وکړي که نه شروع کړي نو هغه خو ځان له په دې تسلي ورکړله چې ارمان دی چې ما نه دی ویلی که نه که ویلی مې ویل شو اچھا چې ویل دی هغه ډېره لویه توره وکړه که نه هغه هم نه راغلي د قرآن اکثر دا مشتران مو تاسو اورېدلي که نه که نه دي اورېدلي موږ دی که دا ویلی وکړو قرآن جماعت ګوټ کې ناست وکړو نو اوس کښېنه که نه الف با ووایه جماعت ګوټ کې کښېنه نو تا له خو که ستا ثواب پکار وي هغه خو الله اوس راکوي تا خو د الله خو لوی دربار د محروم کېږي که نه نو کومو کسانو چې نه یې ویلی هغوی شروع کړي که کومو زنانو نه یې ویلی هغه شروع کړي قرآن شرمېږي نه د خپل زوی نه شروع کړي د خپلې لور نه شروع کړي
په دې باندې الله له طرف راشي چې ګوره دا نور د خپل لور په مخ کې شاګرد جوړ شي الله پاک له طرف راشي ته وبخي پلار د خپل زوی ته ناست دی او سبق ته وایي چې دا څنګه دی ما ته ووایه ځکه دوی خو مدرسې ته کېنول دی که نه پلار نه دی ویلی او خو ماشوم هم ویلي ده پوهېږئ نو اوس به په دې باندې دا خو مطلقې د ویلو خبره شوه د الله د کلام د ویلو خبره شوه څه کسان به چې موږ خدای مو نه کړي چې هغه د اوندو کړنې په شان په دې خبره باندې ویلې بس تېرې ته تېرې ځانه ته چې وایي ملي روزګار دی که نو تاسو وکړئ چې دې ته سپین ځای automática. نو وګورو چې الله کوم یو نصيحت مو وایو اکثر داسې کوي چې د خبرو د بار بار شي دي بار بار دا ویل کېږي هلکه بار بار د الله د وحدانیت ذکر کېږي او د مانځه ذکر کېږي د قرآن ذکر کېږي تبلیغ مثال د کنه کې عمل کوي بار بار دا موږ اورېدلي دي بار بار اورېدلي دي دا ذکروا بآیات ربهم کله چې د الله د آیاتونو ذکر بار بار کېږي نصیحت ورته کېږي نو ته بیا دا قشر نه ویندو د کړنو په شان تیروزي ته دا هغه مجرم کوي چې دا بار بار ولوي ته ځان ته ورته په څه عمل وکړه هغه شل پیری وزان ولا ته په څه عمل وکړه په شل پیرو باندې تا یو پیرو عمل لري نو کله زمونږ د هغه د وین کې دي موږ عیبدار وین کې چې بس ته په کومه خبره خلاص نشي ما ته یو ځای دی موږ ته ګورو چې بار بار ولا کېږي خو ما په څه عمل وکړه تړاندو د کڼو په شان زه به تیر نه وځم چې تمام 10 منټه 15 منټه خبره وشوه او په هغې کې زما د عمل یو ټکي رانغی یو د عمل لپاره ما د یو ټکي سوچ مونه کړه چې زه په څه شي عمل وکړم الله اکبر خو یاد ساتئ دا چې سړی عمل ته نږدې کېږي نو هله د عمل امکان شته که نه که نشته چې عمل ته نږدې کېږي نو د عمل امکان شته ستا په خیال باندې عمل ته نږدې دا کسان دي کوم چې دلته ناست دي که نه بهر چې کوم نه دي ناست دا دي دا عمل ته دا هم یو عمل دی که نه قرآن راوستی دی ناست دی دا عمل دی که نه دی اوس یو عمل مو وکړو بل عمل دی الله موږ له توفیق راکړي خو داسې نه چاته ګورې خبره دې لپاره کوم چې زموږ ذهن کې دا راشي چې ما له الله د عمل توفیق نشته چې نه یې وکړم دا فرشتونه ځان محرومه کړي کم سے کم د فرشتو ماحول دی قرآن ته ناست یو الله اکبر د مخ په مخ د ځمکه باندې دا کوم کسان چې دي الله پاک زموږ په هغې کې شامل کړي د دوی نه غوره الله پاک ته نور څوک نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه په تاسو کې ټولو کې بهترین هغه دی چې قرآن یې زده کوي یا یې بل ته ښایي هغه ته هغه کسان داسې ده نو چېرته مونږ د دې ناامیدۍ د لاسه دا ونه کړو چې رشته عمل هم پرېږدو خبره پوهېږئ او د نور عمل دی الله پاک موږ له توفیق راکړي چې څه ویلی کېږي په هغې باندې عمل وکړو او چې بار بار دلته ناست یو انشاءالله دا د دین ماحول ایده شي د فرشتو ماحول د سکینې ماحول ایده شي چې دې سره زړه په خپله نرمېږي دې سره په خپله عمل ته لارې کولاوېږي او ذکر کو الله پاک موږ له د عمل توفیق راکړي والذین هغه کسان دي دا اذا ذکروا کله چې دوی ته نصیحت وکړی شي بآیات ربهم په آیاتونو د رب د دوی سره لم یخروا نار تاویږي دوی علیها په دې باندې صما وعمیانا کاڼه او ړانده ارتاوزنو مطلب دا دی چې دوی ځانته ناستي د دوی ړانده او کاڼه نه بلکې څه اوریدونکي او لیدونکي د الله نیکان بندګان ښه په غور اوري او د هغې د عمل کوشش کوي والذین هغه کسان اذا ذکروا کله چې دوی ته نصیحت وکړی شي بآیات ربهم په آیاتونو د رب د دوی سره لم یخروا نار تاویږي دوی علیها په دې